په کم کور کې چې خويندې جاړي کنه هلته د خدای عذاب نازلېږي. ته خو زما لورې ما هغه وخت کې هم ستا اوښکې پاکې کړې وې، همیشه به یې پاکه وم. خو زما زړه صفا نه دی لالا. ما ته داسې ولې ښکاري چې د کله نه ګوهر مړ شوی ډېر خوشحاله ته. راشه زما سره ته. وکړه تا زه د مور په خپو لاس کم قسم خورم ما ګور نه دی وجلی کچره اوسم ستا زړه نه صفا کېږي نو مرګ پکار دی ما دپاره لالا माँ माफ कर दो माँ खाम खा पता शको को माँ वे कदाता माँ गोहर न दे वचले खूब बच्चा में वचले जरूर दे दाजी او دسته بارا وبکیدم او چې جوړوي ته چای ما جوړ کړی دا اول چې اوس کوم نه بیا به دس وکم زه ټیک ده زه یې وس راوړم सलाम दाजी हाँ वालेकुम अस्सलाम څنګه یې ته زه ښه یم تاسو څنګه یې ښه یم راځه کېنه جی ګلالۍ غوږ شه دې پلوشې له ورسره هم چای راوړه ته د صفی الله مور دننه ده را به شي اوسه ستاسو طبیعت څنګه دی داجی ولې تا ته څه خراب ښکاري څه ښه دی الحمدلله ښه دی بلکل ښه دی تاسو کېنئ داجی زه ګورم راځم هلا توندار څه چلو شو پاسه شابه ودرېږه دا څه چلو شو ټوله چې تویه شوه اوهو هېڅ خبره نه ده چې به بیا جوړه کوه زه پتا چکر راغیسو څه زیری دی که نه دا هغه چکر نه دی د کمزورۍ چکر دی زما په نصیب کې هغه زیری کم دی د لاسونو خپې مې ملګرتیا نه کوي نو ماشوم به څنګه کېږي خیر پرېږده دا خبرې داجی به په تمه وي چې وله جوړه کم نه نه داجی له بچای زه جوړه کم لاړه شه په سکون کښېنه ته ښه سمه ده تر څو به زه دا فرش صفا اوهو اورې نه ما څه ووې لاړه شه په سکون کښېنه دا ټول کار به زه وکم
نن به ته وکې بیا خو به هم زه کوم که نه کته وینو مدام به در لوکم زه په تنخوا به کېږده که نه لیونې نوکره خو نه یې ته ښه بیا ته چې جوړه که د عجیبه منزله ځي ستا زړه خو به د ګوهر په اړه هم دا ویل که نه هغه خو دې مړ کو اوس به دې هم مړ کوي ما په سوچ کړی دی د دې نه سربیره حل نشته برو کاکا د سیف الرحمن لالا ځان بچکولو کې زموږ مرسته ضرور کوي اورنګ سره په ملاوېدو به کشاله اواره شي زما زړه وایي ما ته بخښنه وکړه د څه خبرې بخښنه لیونی یې څه ما غلط ویلیو ما له داسې نو ویل پکار په غوسه مې ورندار ته و او په غوسه کې ما دومره لویه خبره وکړه کومه خبره زما خو څه یاد نه دي تا ته هم یاده ده او ما ته هم چې ګوهر خپلې لوفرې مړ کو خو تا خو ویلو چې هغه پې ما مړ کړی دی بکواس مې کړی و خطا شوم د هغې بخښنې دپاره خو راغلی یم دا سوچ خو مام کو چې تا دومره لویه خبره څنګه وکړه د بغیر سوچه ښه زیاته پښیمانه کېدو ضرورت نشته زه معاف مې کړې هسې زمونږ تلو سره ګلستان خان بلالا معاف کی مونږ ګلستان خان نه اورنګ سره ملاویږو هغه به زموږ خبره ضرور اوري ستا باور شته نه هیله کوم بیا صحیح ده برو کاکا ته ووایه مونږ ګړی باران ته ضرور ځو مونږ نه صرف زه به زما اورې ولې هغه په ما پسې راغلی و په تا پسې نه زما په وجه ګیره شوي ته اوس د دې عذاب نه به هم زه تا وباسم داجی کوم ځای دی په خپله کمره کې نشته دی بس جمعه ته ډخته لاړو او ما هغوی دپاره چې جوړه کړې راوړې مې دی ته یې څکې نه زړه مې نه کېږي چای ته زړه کېدل خو ضروري نه دي دا به ضایع شي وڅکه ته ته ولې راغلی دلته چې کله نه ګوهر تللی دی همت مې نه کېدو د راتلو نن مې سوچو کو تر څو به داسې وي نو ځکه راغلم زه څنګه د مور اوس د کومې مور چې ځوان زوی مړ شي نو هغه به څنګه وي الله پاک مونږ ټولو ته د غم د برداشت کولو همت راکړي چای وڅکه ته هر څه به میده بالکل صحیح شي د کوره نغرې به هم بل شي چای به هم بیا جوړېږي د هغې نه پس روټۍ انګولی به هم پوخ شي بیا به اختر او د چا واده راشي او هر څه به واپس شي څنګه چې و هغسې سیف الرحمن به هم ووژلی شي د هغه کور والا به هم برباد شي چای به هم جوړېږي خلک به هم خبرې کوي خپه کېږي ولې
نه رونداره ما خو بس چای راوړیو خو رنګ بې د چای لاړو داجی سره خبره وکم په دې کې داجی سره خبره کولو څه خبره ده دستا او د اورنګ خبره چې ته په دې کور کې نوکرانه انګور جوړه شي رندار دا څنګه خبره کوي ته ګوهر د مړ کېدو ورځې څومره شوي دي چې مونږ دلته د واده خبرې شروع کړې دي نو او کنه لږه مو د پس به خبره کوم بس به نه کوم خبره داجی زما ډیر قدر کوي هغه به زما خبره ضرور مني غلی شروندار ته کبانو رندار دا وره د چستا څه خواهش دی نه به هغه تا پرېږدي نه به ما پرېږدي هغې نه مخکې ما کوم خواږه لیدلی دي زما ژوند یو خو بیماری برباد کو او نور ژوند مې بانو د دوه بیماریانو سره په جنګ یم زه یو ځل داجی ښه وکړي که نه نو بیا بانو هیڅ نشي کولی رندار ته هم نه دا والا چې اوس ښه پرېږي ده ته دې خوا راشه دلته کښېنه او چې اوس کتو خبر راغل دی چې کلی کې نشته دی ښکاري د تښتېدو کوشش کوي تر کمې پورې به تختی د کم ځای پورې به تختی واپس به راځي به واپس نظر کې ساته هغه له موقع ورکولو نه وړاندې ختم یې کته تاسو فکر مه کوئ داجی یو مشوره مې کول غوښتل ستا سره حکم داجی ګلالۍ ناجوړه ښکاري ماته بلکې ناجوړه ده ما سوچ کوو چې د وخت سره سره به هغه ښه شي هغه خو نوره کمزوري شوه پرېوته دوايانې خوري داجی الله دې خیر کی زما په خیال هغې ته د آرام ضرورت دی ما سوچ کوو چې دویم واده وکړې ته داجی مخکې د سیف الرحمن د کشاله هواره نه کو بیا به ګورو په دې وجه خو درته وایم زر وکړه د هغه بندوبست او واده وکړه بس داجی دومره تادي څه ده د اورنګ نه خو زما څه تمه نشته ګوهر اوس په دې دنیا کې نشته دی بس یو ته یې چې دا خاندان مخ په وړاندې بولی شي ته ما ته نه ښکاري چې ګلالۍ تاله اولاد درکړي که درکولی شوی نو درکړي به یې وې ناجوړه ده کمزورې ده د هغې به هم ښېګړه وشي او ستا نسل به هم مخ په وړاندې لاړ شي د پلوشې په هکله څه خیال دی ستا داجی چرته سوچ مې نه دی کړی ما سوچ کړی د ګلالۍ سره د هغې ملګرتیا هم ډېره ښه ده دواړه به یو ځای خوشحاله وي داجی اول د ګوهر بدل اخلو بیا تاسو تورا سره مشوره وکړئ که هغه رضا شو نو بیا د تورا سره به څه مشوره کوم زه هغه به هم هغه کوي چې څه ورته زه وایم هغه وړاندې ما ته چېرته انکار کړی دی چې اوس به وکړي هغه له خو خوشحالېدل پکار دي چې ته د خور خاوند جوړېږې ګلستان خان ولې د وخت نه مخکې خپل تا زوی هم وجل غواړي مالا انعام راکا چې څنګه مې په سیف الرحمن باندې ستا کار وکړو
کم یو کار د ګوهر وجل الله پاک دې دا جیلا په جنت الفردوس کې لوی مقام ورکي. هغه به وینا کوله چې غم به په غم باندې نه په خوشحالۍ باندې وجنې. د ګوهر غم د صفی الله په واده باندې په لرې کولو کې څه حرج دی؟ مړ کېدو والا خو مړ شو. اوس که څوک واده وکړي خوشحالیانې وکړي زما پیسه دې نه مخکې خو تا ما نه داسې څه مشوره غوښتې نه ده. بیا نن ولې د صفی الله واده وکړه خپل وکړه چې سم کوئ وکئ. ستا هم هغه زوی دی ته یې مور یې. ښه زه نو دا ګوهر د مرګ نه دا فایده خو شوه چې تا هم دا وګڼل چې زم د چا مور یم. ګنې ما خو ټول ژوند دغه ګڼل چې صرف زه ستا ښځه یم. نو صحیح ده رشته به وشي که نه؟ تپوس کې کوې ما ته؟ تپوس کوم مشوره اخلم ستانه. بانو سره هم مشوره وکړه. صفی الله سره مشوره وکم، بانو سره مشوره وکم، کستا سره مشوره وکم، یا جرګر وبلم د هغو سره مشوره وکم چې د مانځه نه پس په جومات کې اعلان وکم چې ای کلیوالو د خپل زوی صفی الله واده کوم، مشوره راکئ. د بانو په دې کې څه کار دی؟ هغه خو هر وخت غلط سوچ کوي او غلطه کوي. بانو دا نه غواړي چې د پلوشي رشته د هغه د یو ورور سره وشي. ولې؟ دا خو تا ته هم ښه پته ده ګلستان خان، او ما ته هم پته ده ما ته څه پته ده د ښځو د دې سازخونو چې بانو د تورا سره خوشحاله نه ده. نه هغه به دا څنګه غواړي چې د تورا خور د هغې یو ورور سره خوشحاله وي؟ یاره خو الله دې وساتي موږ د ښځو نه. تورا خانه کله چې هم 4-5 ګیلاسه زه د بنګ وسکم نو زما په مزغو کې یو سوال چورله خوري. که اجازت وي نو د دې سوال په تپوس خپل د زړه بار سپک کم. کم یو سوال؟ همدا چې ته د دننه نم دومره تورې چې څومره ته د بهر نه ښکارېږي. په نشه کې یم زه، په نشه کې خو هر څه ویلی شي سړی. مازغه مې کار نه کوي. په دې وجه خو الله پاک فرمایلی دی مسلمانانو د نشې په حالت کې مانځه ته نږدې کېږئ مه. زه خو هر وخت په نشې کې اوسم، زه څنګه مونځ وکم؟ تورا خانه تر ټولې نشې روس امریکا دې یو ځای کړه. ویلې خو به دې و چې اوبه راولمه زه، سړی مړ کېدی شي پکې. ته هم داسې سوال نه مه کوه چې د کم نه زما مرګ وشي. کوم یو سوال؟ زه دومره تور یم څه؟ چا بدبخته ویل چې تورې ته؟ ما خو په سپینو کې هم داسې سپین نه دی لیدلی. په ژوند کې مې 2 څیزونه سپین لیدلی دي، یو مکن او یو ته. بکواس مه کوه بې غیرته.
دروجنه تورا خانه چې تا ته پته ده چې ماشاءالله ستا رنګ ډېر پوخ دی نو په ما غریب دروغ څه لوې ته رنګ دې پرېږده بنګ وسکه او مالا انعام راکا چې څنګه مې په سیف الرحمن باندې ستا کار وکړو کم یو کار د ګوهر وجل وای که بیا دې دا خبره په جبر راویسته که نه په ما بس نه کېږي خو ته به مړ کېږې په مزاق هم نه پوهېږې ته دا خبره د بنګو غوندې اوس کا سروزو دپاره چېرته پټ شه اورنګ رښتیا لټول دپاره تړه کېږي داسې نه چرې ونیولی شو رورجانا السلام علیکم وعلیکم السلام دا یو درک معلومولو تاسو به وایي آواو چا پسې زه ته د سیف الرحمن حجرې ته ځم کم سیف الرحمن زمونږ په کلي کې دوه دي ته په چا پسې زه هغه اوس چې د چا چې د ګلستان خان هغه زوی وچلی دی هغه او هغه په کلی کې نشته دی چرته تلی دی په حجره کې هم څوک نشته د کور دره کې راته وښیه هلته خو به څوک وي راځه کور درته ښیم نه ته خپل کار کوه بس ما ته درک وښیه ښه د دې ځینه نیغ لاړ شه په چپ لاس د چړای سره 3 کورونه راځي د وسپنو سیړو والا کور داغه دی مننه ته پولیس والا خو نه چرتا نه زوم د ګلستان خان زوی ها بیبي جی هغه د ګلستان خان کو افغانستان سکندر اعظم فتح نکو نو روس شي دی ان شاء الله ذلیل او خوار بشي او لاړ بشي بالکل ټیک وې ته زما په خیال سکندر اعظم یو مسلمان بادشاہ بیا هم الله تعالی دا غومرسته نه وکړي روسیان خو خدای هم نه مني نو دا غوی مرسته به څنګه وکړي سکندر اعظم مسلمانو نه نوم نه خو مسلمان ښکارېدو یار هغه مسلمانو دا هغه پلار محمد اعظم د یونان بادشاہ د یونان نه طب حکمت یونانیان او سکندر راووتل او زمونږه سمې ته راغلو لالا سکندر راغلی او کنه خو د ګلستان خان زوی زموږ سیمې ته راغلی دی یا الله څوک اورنګ د ګلستان خان زوی یم
نه شاته شته صادر دې په سر نه دی اورنګ خان لاندې راشه راځه راسره یو ښځه ملاوېدو له راغلې ده سچا سره هم نه ملاوېږم ګلالۍ چای پې وڅښه او اوس غلوئ چې کوم بدبخت خپل په کور کې فارغه ناست وي د ګوهر د لاسنیوي په بهانه احسان کولو له راشي لاسنیوي له نه یم راغلی زه بخښنه غوښتو له راغلی یم زه د سیف الرحمن کور ودانه یم واپس زخور دا د سړو مسله ده خورم راته وې او خالی لاس مې ملېږي رورا مونږ له مړې را لېږلی ستا خاوند کور ته تر څو چې د مړي په بدل کې مړې اوچت نه کي د رور روح ته مې سکون نه ملاوي ګلستان خانه زه دلته د قرآن او په خپله خېټه کې ماشوم واسطه در کومه دلته راغلی یم زما خاوند معاف کته سیف الرحمن نه سربیره په دې دنیا کې زما څوک نشته زه د خدای قسم خورم درته زما د خدای او د سیف الرحمن نه سربیره څوک نشته دی کاغه لسه جلو شنو زما برباده شوه زما هم ځوان زوی وجلې شوی دی ما سره هم هېڅ پاتې نه شو ستا خو دوه زامن نورم دي الله دې تر قیامته سلامت لري زما د سیف الرحمن نه سربیره هېڅوک نشته ستا خاوند زما ځوان زلمی زوی وجلې دی او موږ ټولې برباد کړو هغه په خپلو کړو پښیمانه دی که پښیمانه دی ته یې ولې را لېږلې کله چې زما رور وجنو هغه وخت کې ډېر د نر زوی جوړ شو یوه تور سره یې راولېږله معافي له بې غیرته هغه نه ډېر غټ ظلم شوی دی هغه په خپلو کړو پښیمانه دی ګلستان خان ته په خپل رحم باندې دا ظلم ختم کا ته هغه معاف کا په ما او زما په ماشوم باندې رحم وکړه تا ته د قرآن او د خدای واسطه ده واپس زخور دا د سړو مسله ده خورم راته وې او خالی لاس مې ملېږي رورا مونږ له مړې را لېږلی ستا خاوند کور ته تر څو چې د مړي په بدل کې مړې اوچت نه کي د رور روح ته مې سکون نه ملاویږي د مړي په بدل کې خو ژونده ملاوېدی شي که نه د جنازې په ځای ډولۍ ولې نشي اوچتېدی خپل کور ته ځه ته مونږ تا سره هېڅ خبرې نه کوو زه هم ستا سره هېڅ خبره نه کوم خور دې راته ویلي دي نو وړوکي رور په شانتې ودرېږه ته زه خپل پلار سره خبرې له راغلی یم کاجي سیف الرحمن په خپلو کړو ډېر پښیمانه دی ستا د زوی په بدل کې خپله خور درکول غواړي
هغه دا کشاله هوارول غواړي. دا ستا خپل کلی رضویا کله دې زړه غواړي نو راتلی شي چې وسکه روټۍ وخوره. که هم داسې خبره ده نو بیا تاسو ولې ګیر کړم او راوستم زه ګیر کړم نه بچې مونږ خو څه نور څه ګڼل څه چې زه د خپل ضرور د مرګ بدل اغستلو راغلی یم دلته. نو ولې نور څه ته دلته د چا په واده کې ګډون له راغلی څه نه خو زه واده له راغلی یم او نه څوک وجلو له راغلی یم. زه زما سره وسله نشته او نه دومره لوی پهلوان یم چې د خپل د لاس څوک مړ کړم. نو بیا سره راغلی ته سیف الرحمن سره خبرې له چې زه په حقیقت پوه شم. د حقیقت لپاره د نارینهو سره خبرې وکړه، زنانو سره نه. او بالکل ښځې خو دروغ په حقیقت کې بدلوي او نارینه حقیقت دروغو ته اړولو کې د ټول نه لوی ماهره وي. دا اصل حقیقت خو صرف اور صرف د یو خدای ته پته ده. مونږ خو هلته نه موجود او نه مونږ ته پته ده. مونږ ته چې سیف الرحمن څه ویلي یو مونږ ته خو صرف د هغې پته ده. همدا که نه چې هغه د ګوهر نه د څه جګړې بدل اغستی. او زویه په وړو وړو جګړو باندې د چا مرګ کول زمونږ او ستاسو په کلي کې څه لوی خبره نه ده. ځینې خلک خو دا هم وایي چې د تور کاڼي وروستو زه اوبه راوړه ته. تا خو د زامنو خوشحالي لیدلې ده، د لور رحمت دې لیدلی دی. ما خو هیڅ هم نه دي لیدلي. الله مخکې زما دوه بچي اخیستي دي او زه قسم خورمه که سیف الرحمن ووجلی شو که نه نو دا ماشوم به په خپل لاس ووجنم. زه په د باندې په دې دنیا کې د یتیمي ژوند نشم تیرولی. د خدای دپاره داجي سیف الرحمن معاف کوه، د دې لور به زر د ځان در وساته. خور سر دې پټ کا. سیف الرحمن ته ووایه چې راشي زما سره میلاو شي. الله پاک دې مدام تاسو سلامت ساتي. تا د یوې لور په سر څادر وساتلو او یو نوی ژوند دې وله ورکړو. الله پاک دې تا همیشه سلامته ساتي. مونږ چې د چا خواله د تلو سوچ کو هغه خپله نن ورله راغلی و. ما یې اواز واورېدو او زر مې دروازه کولو کا. هغه د لیدو سره زه وپېژندم. تا ته بې ستري وکړه؟ زه په ځان نه ومه. ما ته خو لګېده چې دا خوب دی. پته نشته څومره هغه ما ته او ما هغه ته کتل او بیا یې زما نوم واخیست او زه په ژړا شوم. وی الله ولې؟ څه ووایم؟ ما ته ښکارېده هیڅ نه. ووایه که نه. زړه مې غوښتل چې د هغه په سینه سر کېدم، ژاړم او ژاړم، په ژړا ورته ټولې خبرې وکړم. خو زما مخکې ورتلو نه اول هغه منې کړم. ته ولې مخې ته تلې؟ نه خو ورتلو واله وم چې هغه ما ته یاد کړل زه پرده کې نه یم او ویل چې د دروازې شاته شه او هلته نه وایه. څومره فرق دی که نه په دواړو کې؟ هغه بل بې غیرته خو په ما ستر ماتو او ده تا ته د ستر ووې. غیرتمنده سړی دی ماشاءالله. ښه نورې څه خبرې وشوې؟ خبرې ونه شوې. بیا د کلي مشران راغه او حجرې ته بوتلو.
یو خو دا بوډاګانو مشران دي هر ځای ته رسیدلی خو هغه ستاسو ورته ولې راغلی و پته نشته خبرې ونه شوې ما ته خو ښکاري هغه ته به چا ویلي چې په تا د دروغو تور لګېدلی دی او هغه به ضرور ستا بچ کولو له راغلی و که اوس بچ شم که نه دا تسلي خو ده چې یاد یم ما ته ښکارېده چې زه یې هیره یم خو په خدای قسم چې څنګه یې زه ولیدم زما نوم یې واخیست زه لږ هم نه یم بدله شوې څنګه یې وپېژندم عاشق خپله مینه په وو پردو کې هم پیژني خو ما ته نه ښکاري هغه ما سره مینه کوي ښه نو په تا پسې ولې راغلی و دلته پته نه تا ته ټوله پته ده بس ما لیونی کې لګیا یې ته زما خو شک ده چې هغه تا سره سلو زوم کړی ځکه خو د خوشحالۍ نه پړسېدلې بدبخت دی هغه سره دې ټولې خبرې وکړې او ما ته نه وې قسم په خدای داسې څه خبره نه ده شوې هسې زه غټه ښکارم بالکل دروغ مه وایه بچی اورن خانه تا نه مې یو خواست دی جی وای تر څو چې دا معامله اواره شوې نه وي نو ته زموږ کلي طرف ته مه راځه د سیف الرحمن د کور زنانه ستا نه یېرېدلې دي زه خو دا کشاله وارولو راغلی وم خو تاسو رښتیا پټوئ ښکاري دا کشاله په هوارولو کې خوشحاله نه نه بچیا موږ ته چې څه معلوم وو هغه موږ تا ته ووې او خو دته چې څه معلوم دي هغه اورېدو ته تاسو پرې نه ښودم یاره دا خو لیونی دی دی به څه ووایي ښه اورن خانه بچې د خدای په امان لاړ شه زویه خدای په امان کو تا ته څه خبره معلومه وي نو څه وخت هم ګړي باران کې زما سره ملاوېدی شي خدای په امان د خدای په امان خدای نه دعا غواړم چې معلوم اوس مرګ راولي چې زما سترګو کې بل عذاب رانه شي او د رنګ خوب پکې پاتې شي او دغه خوب زه تل د پاره په سترګو کې وساتم